بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية أبواب الرحمة. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ته فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کله روزه راشي د جنت دروازې کولاو کړل شي، د جهنم دروازې بند کړل شي او شیطانان وتړل شي، او په یو روایت کې دي چې د رحمت دروازې هغه کولاو کړل شي. د دې حدیث په تشریح کې قاضي عیاض مالکی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حدیث په خپل حقیقت باندې محمول دی او چې روزه راشي نو د جنت دروازې کولاو کړل شي، د جهنم دروازې بند کړل شي او شیطانان وتړل شي، او دا د روزې قدر او د روزې تعظیم په دې کې بیان شوی دی. په دې باندې بیا اعتراض راځي چې شیطانان وتړل شي ټول، نو بیا خلک ګناهونه ولې کوي؟ نو د هغې جواب دا دی چې غټ او سرکشه شیطانان تړل کېږي، لیکن واړه شیطانان چې دی هغه کولاوي او هغه خپل کار جاری ساتي. یا بل دا ده چې شیطانان ټول وتړلی شي، لیکن 11 میاشتې چې شیطان په انسان باندې کم محنت کړی او نفس اماره تیار کړی، نو دغه نفس اماره انسان چې هغه په ګناهونو باندې راپاروي او انسان چې هغه ګناهونه کوي. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه چې د حدیث په تشریح کې کم لیکل کړي دي، د هغې خلاصه دا ده چې کله روزه راشي د الله جل جلاله چې کم برګزیده او نیک بندگان دي او اطاعت گزار بندگان دي، هغه خپل زندگی چې د الله په عبادت کې بالکل مشغول کی، د ورځې روزه نسی، ذکر او عبادت کوي، او د شپې تهجد دعا او د مغفرت دعاګانې غواړي، او د دې د زندګۍ او د دې د برکاتو او د انواراتو د وجې نه عام چې کوم مؤمنین او عام خلق دي د هغو زړونه هم نیکو طرف ته مایله شي او د بدونه متنفره شي، او یو د نیکو او یو فضا جوړه شي د نیک اعمال کولو، او د چا په زړه کې چې معمولي غونته کې هم صلاحیتي، بس د دې فضا او په دې ماحول کې چې هغه د ګناهونو نه متنفره شي او نیکو طرف ته رغبت او میلان شروع شي. او بل طرف ته دا داسې عظیم میاشت ده چې دا ډېر برکات واله ده، او د دې کې د اعمالو چې کوم ثواب دی هغه زیاتیږي، د نفلو ثواب چې دی هغه په فرضو باندې میلاویږي، او د یو فرض ثواب چې دی هغه د اویاو فرضو په مقدار باندې هغه میلاویږي. نو د دې ټول خبرو او د دې ټول برکات او انوارانو نتیجه دا شي چې د جنت دروازې کولاو کړلی شي او د جهنم دروازې بند کړلی شي، او د شیطانانو تړل دا کنایه ده د هغو د عجز کېدو نه. یعنې چې کله داسې یو فضا پیدا شي چې خلک الله طرف ته مایله کېږي، د ګناهونو متنفره کېږي، نو شیطانان عاجزه شي، بیا انسان نشي ګمراه کولی. نو شیطانان چونکې د انسان د ګمراه کولو نه عاجزه شي، نو د حدیث کې دا د دې د شیطانانو د تړل چې دا کنایه ده د دې د عجز کېدو نه، بیا خلک نشي ګمراه کولی. لیکن د دې تشریح مطابق د دې انوار او فضایل او د دې روزې چې څومره قدر و قیمت دی د دې تعلق د هغه بندگانو سره دی، یعنی دا فضایل د روزې، دا برکات دا به هغه چاته میلاویږي چې هغه د الله جل جلاله نیک بندگانی او د روزې په راتلو سره د هغو په زندګۍ کې انقلاب راشي، د هغو ژوندونه بدل شي، الله طرف ته مایله شي، ګناهونه پرېږدي. هغه کم بندگان چې د روزې په راتلو باندې هم خپل ژوند نه بدلوي، هغه خدا فراموشي، په روزه کې هم ګناهونه کوي، د روزې نه مخکې هم ګناهونه کوي، او معاذ الله بعضې پکې داسې چې هغې ته د روزې د نولې توفیق هم نه میلاویږي. نو د دې انواراتو او فضایلو او برکاتو د هغو د زندګۍ سره هېڅ قسمه تعلق نشته. الله جل جلاله دې موږ د داسې خلکو نه وساتي، او خدای دې موږ په هغه خلکو کې راولي چې هغه د روزې د فضایلو او برکاتو نه محرومه کېږي. عزتمندو دا ډېره د برکاتو میاشت ده. مفتی انعام الله قاسمي صاحب په خپل کتاب روزې کې مسائل کا انسائکلوپیډیا کې لیکلي دي، د نزهة المجالس صفحه نمبر 191 جلد اول په حوالې سره چې یو مجوسی و، او دا د هغه واقعه ده چې کله مسلمانان غالب او کفار مغلوب وو،
د مسلمانانو په منځ کې اوسېدو نو یو ځل د روژې میاشت وه د ده زوی راغی او مخامخ خوراک یې شروع نو دا مجوسي ډېر غوسه شو هغه ته قار شو چې دا خو د روژې میاشتې ته مخامخ خوراک کوي او خپل زوی چې دی هغه ورټو بیا دا مجوسي مړ شو د ده ګاونډي چې و هغه یو بزرګ و مسلمان و هغه په خوب کې ولیدو چې دا مجوسي د جنت په نعمتونو کې چې دی هغه په خوشحالو کې دی هغه حیران شو چې مجوسي خو غیر مسلم خو جنت ته نشي تللی نو دې مجوسي نه تپوس وکړو هغه ورته وویل چې زه مجوسي وم لیکن د روژې د احترام د وجې نه ما د روژې احترام کړی زه چې کله مړ کېدم د دغه روژې د احترام د وجې نه الله جل جلاله د مرګ نه مخکې ماته کلمه نصیب کړ د روژې په احترام باندې الله جل جلاله د کفر نه توبه تایب او د اسلام د راوړلو توفیق ولور نو عزتمندو څوک چې روژه ونسي او په روژې کې نیک اعمال وکړي الله طرف ته مایله شي او د الله قرب حاصل کړي د هغو ثواب به څومره ځکه الله جل جلاله فرمایي چې روژه زما لپاره ده او د روژې ثواب چې دی هغه به زه ورکوم د هغې اړو انسان ته پته شته نه چې هغه به څومره په چندونو باندې سیوا میلاویږي او بل طرف ته که موږ چېرته خدا نخواسته د روژې بې احترامي وکړو د روژې حرمت چې دی هغه په اعمال کړو او د روژې په خپل زندګۍ کې تبدیلي رانولو مخکې هم ګناهونه وروسته هم ګناهونه په روژې کې هم ګناهونه مخکې هم او وروسته نو عزتمندو بیا د هغې سزا به څومره نو د هغې هم انسان سوچ نشي کولی نو عزتمندو دا ډېره د برکاتو او د فضایلو میاشت ده چېرته دا زموږ نه ضایع نشي دا خو زموږ په زندګۍ کې یو موقع ده یو چانس الله جل جلاله موږ په زندګۍ کې راوستو چې په دې میاشت کې موږ خپل مغفرت په الله جل جلاله باندې خامخا وکړو او د دې لپاره موږ چې هغه ځانه ټایم ټیبل نظام الاوقات جوړ کړو لکه څنګه چې یو اهم کار را رواني موږ او تاسو ګورو لکه مثلا په دنیا کې میډیکل یو شاګرد ځي میډیکل ټیسټ پاس کولو کوشش کوي ځانه ټایم ټیبل جوړ کړي دې نه دې ټایم پورې دا پلانې سبجیکټ وي دې نه دې ټایم پورې دا پلانې سبجیکټ وایم او شپه ورځ مهنت کوي او بس خوب کم کی او لګیا یې څومره مهنت کوي نو دا خو چونکې عظیمه میاشت ده او د انسان مقصد د الله عبادت او خپل مغفرت کول د دنیا نه کامیاب تلل نو د دې لپاره خو موږ له ډېر زیات مهنت پکار دی ډېر زیات کوشش پکار دی نو خپل اوقات تقسیم کو موږ په دې کې موږ د قرآن مجید تلاوت شروع کو په دې کې چې موږ ذکر او اذکار وظایف او تلاوتونه او دغه رنګې تهجد په پابندۍ سره تهجد کول او شپه ورځ چې د الله جل جلاله په اطاعت کې تیر کو او د الله جل جلاله د نافرمانۍ نه او د هغې نه ځان وسات څومره ګناهونه چې که چا مطلب دا غیبت دي دروغ ویل او دغه رنګې سود څومره ګناهونه چې زموږ په بدن کې وي یا زموږ په څومره یعنې هر سړی ځان ته سوچ وکړي هر سړی ته پته راځي څومره ګناهګار یم دا ګناهونه د زړه نه د روژې نه راتلو نه مخکې هغې نه موږ توبه وباسو او په زړه کې عزم وکړو چې انشاءالله العزیز د روژې نه بعد به هم زه دغه ګناهونه نه کوم څنګه چې په روژې کې انسان جومات ته راځي د وخته پاسي د روژې نه وروسته به مې انشاءالله العزیز دا زما ژوند دي او دا به زما روټین نو الله جل جلاله دې په دې خبرو ما او تاسو د عمل کول توفیق راکړي زموږ سره اوسئ د الله په امان